هر مسلمان سرسترګي ورته الہ العالمین ورکړي دي په دنیا کې انسان چې ځان د بل انسان نه مجبور کی او حق لار پریدي دته زمونږ دین دوکباز او منافق وای مونږ د رب ذوالجلال د وحدانیت منون کیو د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د رسالت منون کیو مونږ به د سلور اصول کې د نن خپل زندگی تیرو د چا د یری د چا د مجبورۍ چې دلته خان دی ملک دی جاگیردار دی یا د چا د موټو د زور نه چې حق وینا پریدي د هغه عالم بارکی رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به د داسې عالم دا وخت کې د اور په کینچانو باندې پرې کول کیږي حق وینا زمونږ ذمہواری ده عمل پستا سکار دی چونکه دا پرفت اندور دی هر طرف ته هر چا ځان ته خپل دین او خپل نظر پیدا کړی دی او هر سړی غواړي چې په خپل نظر او فکر خلق را روان کړي تاسو چې نن کومه جلسه کې رايوځئ شوي دیتا میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم وای یعنی د ربیع الاول شریف په میاشت کې رحمت دی عالم سید الکائنات سید العرب والعجم ذات در رحمت للعالمین طول وای صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړ افسوس پدې خبره باندې چې دا چا د بچی پیدایشي بیا کده پاغي باندې ملمانه دعوت کې خوشحالیو کې څوک نه وای چې دا غلطه ده دا چا سیاسی جلسه وی په سیاسی جلسه کې جنډي ولګي خپل مشران ستای خیراتونه کوي شامونه وی چې دا تا ناروا وکا دا چا د بچی د واده مجلس وی یو میا شړان دی علاقه په مخ باندې والی شامونه وی چې ناروا کې خو چې د سید الکائنات د میلاد شریف میا شراشي د باز خلکو په ګېړو کې درشي وای دا بدعت ته او دا شرک دی آیا د نبی علیہ السلام په محبت خوشحالی کول بدعت دی آیا دا قید او جهان دنیا ته پراتلو خوشحالی کول بدعت دی تاسو ته خلکو دا دماغو کې اچولی چې دا میلاد شریف حسینه کار دی ز الحمدلله په تمام پاکستان افغانستان کې د مناظر په هیڅ وخت روم ما سره د اردو پښتو کتاب په مکتبه کې نه لرم د میلاد النبی په موضوع باندې الحمدلله نن 200 کال مخکې 300 کال مخکې 1500 کال مخکې عین 800 کال مخکې د میلاد په مسله زده عربی کتابونه پیش کولې شو دا اوسانه خبره نه ده زوز د بریل علماء سره تعلق نه لرم چې یو سړی وای دا بریلې د ځکه میلاد بیانای نه زه اهل سنت والجماعت عقیده سره تعلق لرم زه مذهب حنفیت سره تعلق لرم خدا د اردو د پښتو د ورکو کار نه دی نن 200 کال مخکې علامه ناصر الدین دمشقی رحمه الله د میلاد په مسله باندې کتاب لیکي او زمو استاد چې کوم معمول دی چې میلاد کې نافخوانی وشي میلاد کې بیان وشي میلاد کې تلاوت وشي په میلاد کې صدقه او خیرات وشي نن 200 کال مخکې بیانای چې زمونږ په زمانه کې به میلاد النبی په دې طریقه باندې کېدو سبحان الله او عزیز دا سنوي کار نه دی زبر دوه خبر استاسو وړاندې ذکر کوم دوه چې دا وخت داسې دی چې مونږ نه اسلام هم قرباني غواړي مونږ نه عقیده هم قرباني غواړي مونږ نه مذهب هم قرباني غواړي که اسلام تراشو فلسطین ماشومانو ته وګورو چې غیراته وਹੀ کشمیر ته لاړ شي چچنیا عراق ته نو آلته د ماشوم د چا خپل نشته د چا سر نشته د چا لاس نشته ډیر میان دي خپل بچی ته نورکتی ډیر دغه کې ماشومان دي مور او پلار معلوم شوی نه دي چې په کم تاخ کې دي اسلام قرباني غواړي عقیدم قربانی غواړي کم چې زمونږ د استادو د پلان نیک دینو چې سوال لسنیم سو کال مخکې را روانو د جمعې په شپه په هر جمعات کې د درود پاک ختم کېدو د جمعې په شپه باندې به په هر جمعات کې د سورۃ الملک تلاوت کېدو په مقبره باندې به مسلې کې دي سورۃ په ویلې کېدو دا جنازې نه بعد په دعا کېده د سنتو نه بعد په دعا کېده خلک به د مشایخ او مزاراتو ته تلل نن دې ټول کارونو ته ناروا بدعت
ویل کېږي نن نسل کاله مخکې دا مسلې نه وي که زه دې مجلس کې اوس سپینګیری پاسوم هغه نه معلومات وکړم چې ای بابا جانه ته چې ماشوم وي ستا مور او پلار به د جمعې په شپه لاس اوچتولو که نه ته به پلار د یو ولي زیارت ته بوتلې که نه ستا په وخت کې به میلاد النبي کېدو که نه ستا په وخت کې به د جمعې په شپه د سورة الملک تلاوت کېدو که نه نو دا سپینګیري به وایي چې او کېده نن نسل کاله مخکې اتیا کاله مخکې دا مسلې نه وي خو چې کله د یهودو ډالرې را خلاصې شوې د امریکې ډالرې را خلاصې شوې چې کله د خلکو ایمانونه خرڅ کړه خلکو په زړه کې یره پیدا شوه نو خلکو ایمانونه خرڅ کړه ایمانونه یې کمزوري شو نن همغه مسلې دې څوک یې نه کوي ولی پخوانی خلق نه پوهېده ستا پلان نه پوهېدو ستا نیکه نه پوهېدو ستا غور نیکه نه پوهېده ته ډېر باتور رالی په دین باندې پوهېږي آیا صحابه نه پوهېده آیا امامان نه پوهېده دا صرف تاسو مغالطو کې اچئ نن دا ریکارډینګ کېږي دا ریکارډ په ذریعه ستاسو د علاقې ته ما خیال دی په دې کې څوک میلاد النبي نه کوي دا خلکو ته ناروا ښکاري دا خلکو ته بدعت ښکاري زما د ریکارډ په ذریعه کلم کله عربو عجمو ټولو ته مې چیلنج دی که د بیو پلار نه پیدا وي د میلاد په مسله دا ځوان یو نه دوه نه اصل نه څه د پاسه 200 کتابونه د عربۍ ژبې پېښ کولی شي او چې بیا څوک وایي چې زه نرم نرشه راځه ما سره کښېنه د خلکو عقیدې مه خرابو زه په جومات کې مناظره نه کوم زه په حجره کې مناظره نه کوم زه په کور مناظره نه کوم زه په مدرسه کې نه کوم زه به په تاڼه کې مناظره کوم تاڼه کې چې د مقابل جانب بیا د تېښتې لاره ني زما ټولو ملګرو نه دا مطالبه ده دا ناروا کار نه دی تاسو چې ماسپښین نه ناستئ دلته د باچا صاحب د بچي پروګرام دی نه د حقیقي پروګرام دی نه د واده پروګرام دی نه دې باچایانو صاحبانو خپل غیرتي خپل ایماني غیرت راوچت کو چې مونږ د چا اولاد یو او مونږ به وړاندې شو او د نبي علیه السلام مبارک دنیا ته په راتلو به خوشحالي وکړو خلک به خبردار ایرور تاسو چې را یوځای شوي خو د نبی علیه السلام په محبت کې را یوځای شوي دلته خو بل څه مقصد نشته میلاد د 5 شیانو نه جوړ دی څونه 5 نه پکې تلاوت د قرآن وشي پکې نعتخواني وشوه پکې بیان وشي پکې صدقه او خیرات وشي او پکې د مسلمانانو جمعواري وشي ته د مولانا صاحب نه تپوس وکړه وایي د قرآن تلاوت ناروا دی که بیان ناروا دی که د مسلمانانو غونډه ناروا ده که خیرات او صدقه ناروا ده څه ناروا ده خدای د چا ډب نه دی کتلی کاش چې دی ما سره علمي میدان کې کینی او تاسو د جلاله او د مدې بابا د خلک راولم تاڼې مخې ته مدروم چې راشئ کوم مولاوي میلاد بدعت ته حل وګورئ چې لاس یې څنګه رپي او خولې څنګه رپي میلاد بدعت نه دی دا د عاشقانو هنر دی دا د عاشقانو دین او ایمان دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو په عبادتونو کې د کوم عبادت ډېر خوښ دی هغه مبارک ورته دا نه وایي چې مونځ مې خوښ دی هغه مبارک ورته دا نه وایي چې زکات مې خوښ دی هغه مبارک ورته دا نه وایي چې روژه مې خوښه ده وایي په عبادتونو کې مې غټ عبادت دا خوښ دی چې جانان مبارک راته ناست وي او زه د سپین مخ والضحا دیدن کوم معززو ستاسو د دې پنډال او د دې جلسې نسبت دا د نبی علیه السلام د ذات سره دی نو په نسبت به 2 خبرې ذکر کوم 2 خبرې بعضې وخت کې د یو ادنا څیز نسبت د اعلی سره راشي نو دا اعلی وګرځي په دې اواز خو پوهېږئ که نه ارستو ملګري پې پوهېږي تاسو ذهن پې کولاو کله د یو ادنا څیز نسبت د اعلی سره راشي نو دا ادنا اعلی وګرځي قرآن کریم اعلی کتاب دی صحیح ده چا خو شک نشته که قرآن کریم اعلی کتاب دی اوچت کتاب دی دا مونږ تاسو چې ورته الهی رږدو تخته ورته ږدو دا د ځمکې د عام ونې نه جوړه شي ترکاڼې په لاسونو وټکئ جوړه یې کړي راوړي مسجد کې کېږدي دا یو ادنا څیز دی خو چې کله د دې لرګي نسبت د قرآن کریم سره راغی چا تر اوسه وغورځوله چې څوک قرآن ښکلی دا تخته هم ورسره ښکلی ولې د دې اعلی سره نسبت رالو د اعلی د برکته د ادنا هم اعلی وګرځېدو دویم مثال تاسو چې کوم خلک حجونو عمرو ته تللی
آلته به تاسو ریاض الجنت کې مونځ کړی وي صحیح ده چې څوک تللی ریاض الجنت کې 2 رکعاته نفل کوي دا ریاض الجنت څه ته وایي د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه ده د جنت باغچه ده دا د جنت نه راغلی ده نه یو عالم هم درته دا ونه وایي چې ریاض الجنت د جنت نه راغلی ده الکه ولې ورته د جنت ټوکړه وي دا به ولې په جنت کې ږدي دا به ځکه په جنت کې ږدي چې کله به قید و جهان مبارک د خپل کور نه راووتو نو په دې ټوکړه به یې ځمکه قدمونه کېښوده محراب و منبر ته به راغی بیا به کور ته لاړو بیا به محراب منبر ته راغی الله پاک د نبي علیه السلام د قدمونو د برکته دا ټوکړه د جنت د باغچو نه باغچه وګرځو دا جنت نه درالی خو جنت ته بزي د څه د برکته د جانان د قدمونو د برکته دریم مثال به درکم مقام ابراهیم تاسو چې کم خلک حج او عمرې ته تللی مقام ابراهیم خواته بیا 2 رکعاته نفل کوي دا 2 رکعاته نفل کول دا ضروری دي دا مقام ابراهیم څه شی دی دا هغه کاڼی دی چې کله د کعبې تعمیر د لاس نه اوچت شو ابراهیم علیه السلام د مکې معظمې دشتې نه بیابان نه یو کاڼی راواشتو په دې ودرېدو د کعبې تعمیر یې کولو هلکه ولې ورته دومره حیثیت حاصل دی چې څوک حج عمرې له ځي 2 رکعاته نفل به کوي ولې ورته حاصل دی دا خو عام کاڼی دی جنت نه خو نه دی رالی د مکی معظمې د دشت او بیابان بارانونو والی او طوفانونو والی ولې ورته اهمیت حاصل دی د ابراهیم علیه السلام قدمونو سره نسبت راغی الله قرآن کې آیت رالیږي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی څوک چې ځي 2 رکعاته نفل به خامخا کوي تاسو لږ فکر وکئ نو د خپلو نیکانو پاکانو قدمونو سره چې کوم څیز نسبت راغی د هغې ذکر یې موږ ته قرآن کریم کې وکړو صفا مروه څلورم مثال تاسو صفا مروه کې منډې وهئ ولې منډې وهئ څه چل دی منډې خو حاجري بیبي والې وي اسماعیل علیه السلام تږې اوبه نه وي زه ورته ولې منډې وو چې شنې باتۍ راشي منډه شروع کړو ولې دې دپاره چې دا د نیکې بندې منډې د الله خوښې شوې قیامته پورې په ټولو مسلمانانو لازمه کا چې حج ته ځي عمرې ته ځي نو د حاجري بیبي سنت په ژوندي کې او دا منډې به وهي اصل له اشاره کافی دا سلور مثالونه به بس باقی میلاد بارکی ما درته وی چې اردو پښتو مې نه لګي نه منم او نه پیش کوم خو علامه ناصر الدین دمشقی رحمت الله علیه عربي زبان کې رساله لیکلې ده 800 کاله مخکې جلال الدین سیوطی رحمه الله 500 کاله مخکې رساله لیکلې مولا علی قاری انف الاحناف رساله لیکلې دغه رنګ ابن حجر هیتمی لیکلی ابن حجر مکی لیکلی شیخ عبدالحق محدث دهلوی لیکلی دی ټولو 200 500 600 کاله مخکې د میلاد په مسله باندې رساله لیکلې نو چې 800 کاله مخکې میلاد او 600 کاله مخکې د بریل او د دیوبند خو نن تقریبا 1.5 سل کاله کې 1.5 سل کاله مخکې 100 کاله مخکې نه دیوبند نه بریلو دا کوم ملګری پاسي مونږ بدل تکو د جمع زما بیان چې ختم شي نو دلته بخپل د جمع مونږ کو ان شاء الله اخر کې علماء دومره کمزورې ګمان مکوي کنه چې تاسو به مون سره مینوي زمونږ بني مون خو دین د پاره خپل سر په تلی کې خېده مونږ ته پته دی کې گنجائش تا کپینې مونږ په کم 15 شي لاس کم شپک شي نو دا مون صحیح کېږي جمع بدل تکو ټول په شریک سره جمع مونږ کو ان شاء الله دا یو عمل دی اوس چې د دې زمانه یو بریلی وای یا دیوبندي وای نو بریل او دیوبند خو 100 کاله کېږي هغې نه مخکې خو دیوبند او بریل نو نو که یو سړی وایي زه دیوبندي یم او میلاد نه مني نو ده ته ډراګی حمدالله جان شیخ صاحب البصیر را واخله ورته وښیه چې دا د ټولو دیوبندیانو مشر دی د ملا محمد عمر رحمت الله علیه په اساتذو کې راځي او هغه مبارک د میلاد په مسله باندې رساله لیکي نو دا څه نوی کار نه دی دا پخوا نه را روان کار دی خو چا په یو انداز او چا په بل انداز باندې دویمه مسله چې هغه ډیره مهمه ده کاش چې دا نن سپیکر سم مې بیا به ډېر خرالی وي ما ته بچیانو صاحبانو 4 بجې ټایم را کړی خو د سپیکر د خرابۍ د وجې تاخیر وشو دویمه مسله چې نسبت سره تعلق لري تاسو کې هر سړی غواړي چې موږ ته د نبی علیه السلام محبت ملو شي صحیح ده څوک چې وایي ما ته د نبی علیه السلام مینه ملو شي لاس اوچت کړي
دی باز وسره جوړې نه زکات ټول غواړي هر سړی غواړي ماته د نبی علیہ السلام مبارک محبت ملو شي که د نبی علیہ السلام مینه غواړي شپږو شیانو سره به مینه پیدا کوي دا شپږو شیانو مینه به تاسو د نبی علیہ السلام محبت ته رسي یو د قرآن مینه قرآن سره چې مینه کې دا به د نبی علیہ السلام مینه ته رسي دویمه د مدینه منورې مینه مدینه منورې سره چې مینه کې دا به د نبی علیہ السلام مینه ته رسي درېمه د صحابو مینه صحابو سره چې مینه کې دا به د نبی علیہ السلام محبت ته رسي بل ته نبی علیہ السلام د خاندان د سیدانو مینه د سیدانو د محبت پدې د نبی علیہ السلام مینه ته رسي او د سیدانو بغض او دشمنی پدې جهنم ته رسي ګوري نو په دغه نسبت په پدې یو دوه خبرې وکم ځکه د پیښور کې یو مولا دی مفتی منیر شاکر موږ ورته مفتی کافر وایو ځکه داغه په ایمان کې چې څوک وایي چې دا کافر نه دی هغه په خپل کافر کېږي یو سړی چې د عائشې بیبي په حق کې بې ادبي کوي یو سړی چې د پیغمبر علیه السلام د مور او د پلار په حق کې بې ادبي کوي یو سړی چې تراویح نه مني یو سړی چې د پیغمبر شان نه مني ته په ایمان وایې ته به هغه ته مسلمان وایې یو سړی وای د پیغمبر علیه السلام مور زنه پیژنم یو سړی وای د پیغمبر علیه السلام پلار زنه پیژنم ته به د هغه ایمان ومني هغه مور مبارکه چې نه میاشتې نبی علیه السلام په ګېډه ګرځولې دی ما چې کله لاړم په دې دویم ځل سفر باندې نو هلته ابوانو مې مقام کې د امینې بیبي مزار دی نو ما ویلو چې زه به امینې بیبي مزار ته ځم دواړه لاسي سلام به ورته کوم هلته چې لاړم شرطي والا ولاړو هغه وی دا شرط دی دې ته به نه ځي ما ته پته وه د عربو دا قانون دی چې دې کې عمرې او حج والا نشي ټچ کولی مې ورور بتلو خو به ځم مې که لانجه کې په دلیل غواړي وای مسله برته پیدا شي مې زیات نه زیات جیل دی مونږ شوکان شهادت ته غاړه ایښې د جیل څه نوې خبره نه ده نو چې ډېر مو سره باس مباحثه وکړو بې پرېښه مو ته لاړ شه خو ملګري به دې نه ځي مې زه دی دې نه ځي زه به لاړ شم نو ملګرو ته مې خندل مې چې کله آمینې بیبي نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو وای ما یو نور او رڼا ولیده او هغې رڼا په ذریعه ما د شام محلات رڼا ولیده تا نه تپوس کوم ته دې ځای نه په سترګو د مدې بابا زیارت نشي لیدی ته دې ځای نه دغه د پولیسو چوکۍ نشي لیدی آمینې بیبي د مکې معظمې نه د شام محلات ولیده خو چې دا د کراماتو خاونده نه ده نو د شام محلات یې څنګه ولیده د نبی علیہ السلام مور او پلار مؤمنانو دا زمونږ ایمانم دی دا زمونږ دعوم دا زمونږ چیلنجم دی چې څوک ورته د کفر عقیده ساتي د زړه سترګې ړندې دي دی د دلیل نه خبر نه دی عقاید و جهان مور او پلار مؤمنانو نو دغه په کولی مولا دی چرته نه چرته یو مسله راوباسي او غلطه یې وکړي نو بیا دا مسله کړې په عجمو کې سیدان نشته دي په عجمو کې څه نشته ټول وای څه نشته وای په عجمو کې سیدان نشته میدا ستا خود ساخته دین دی دا ځان سره سنبالو ساته مونږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین منون کیو مونږ د صحابه منون کیو مونږ د تابعین او د ائمه منون کیو مونږ د الٰه د قران منون کیو کله د دې په مقابله کې هر طاقت راځي چې ته د غلط وینا طاقت لري زه ستا د مخنیوي طاقت لرم کته غلط وینا په خدای او رسول تړلې شي زه ستا مخنیوي کولې شم خو ته په قران او سنت دروغ ویلې شي زه قرآن او سنت نه حق مسله ثابتولی شم الحمدلله بیا که دې میدان کې زندان راځي زندان ته غاړه ږدو که شهادت راځي شهادت ته غاړه ږدو شهادت زمونږ اولي نه ترجیح ده چې اله نه مو غوښتی دی حق وینا دا زمونږ ذمہواری ده دا زمونږ مسیر دی دا زمونږ لار ده که هر سړی د دې په مخامخ راځي هر عمره طاقت لري دا زمونږ د علماو ذمہواری ده مونږ به د هغې مخه وهو مونږ به د هغې سټونه پرې کوو مونږ به هغه نظام به چلو هغه دین به منو چې هغې کې زمونږ د پیغمبر او د صحابو ادب او احترام وي دا ستاسو ایمان دی که نه دی دا زمونږ د ټولو ایمان دی الحمدلله نو دوی سیدان په عجمو کې نشته دي مونږ وایو نه وروره دا خبره دې غلطه ده راځئ یو واقعه درته کوم یو روایت ویم د دې مدې بابا د خلکو به ذهن کولاو شي چې په عجمو کې سیدان شته دي او که نشته دي او سیدان د چا اولاد دی دا څه حیثیت لري زمونږ د مولیانو دا مسلې خلکو نه لګیا دی پټای ته نه
دا مسالې ته نه پټي په ولاړ ټیک ته بس سټینډ ولاړ خیمه راځي دلته ولاړ ته سم کړه دا مسالې دوی پټي اوس دا مسله لګه شانتي یاد کوي او ځان په پوي کوي ها دا پولیس والے رونه ولاړ دي ککم مولا بیا سباوي چې دا مسله غلطه ده نبي زمانه به تپوسې دي تانی ترا ولې او ما ترنګو کوي بیا زرا اعظم جګړې نه جوړو خو چې ته په دین کې غلطه مسله کې او د کوټې په ګټ کې ناشته او د کوټې په ګټ کې په سپیکر نه شکولې زما د میدان خبري دا ریکارډ دی زما هر یو بیان چې ریکارډ شي په لکونو خلک یوري په دنیا کې بداسي پښتانه نه چې بیان مې نه اوري نو زه د میدان خبرې کوم د الله رضا د پاره کوم د ټیټ نه کوم د غیرت کوم کله پسر او مال یریږي چې ایمان لري سو کله پسر او مال یریږي چې ایمان لري سو کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري سو محمد امین پننګ د دین کفن پسر تړلې ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري سو زمون کار د ایمان سره د ایمان به تیرو 2 ورځې زندگی ده د زمری غونته به تیرو په شف شف نشم تیرولې چې ترکمې ژوندیم پنره به د دین خدمت کوم چې شهید شم دنیا شهیدان شوي دي رحمت د عالم براله غېږه راکوي د شفاعت په غېږ کې به مې اوچتیم سیدان څوک د نبی علیه السلام مبارک سلور لورګانې وي په دې سلور لورګانو کې یو لور مبارکه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه وه د دې دریو لورګانو اولاد په دنیا کې پاتې نشو فاطمه بیبي علي سیب ته پنیکا ورکا د دې مبارکانو درې زامن شو امام محسن امام حسن امام حسین درې زامن شو دا امام محسن په ورکوټوالي کې وفات شو امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما د نبی علیہ السلام زمانه اومندلا او داسې محبت ور سره سوچو کوي چې نبی علیہ السلام بکله سجدي ته لاړو او دا دونو سو به را منډه کو په دی ولو به ورته کېناسته نو محبوب به الله ته پروتو خو سر به نو چتولو اسې نه زمان وسې پرونه چې خوب نشي د زمانه پیغمبر سجدي نه سر نو چتای چې نو وسې می خوب نشي نو سوچو کوي څومره محبت په ور سره نو دا دوه حسنین پیدا شو امام حسن رضی الله عنه ته چا زهر ورک په شهادت ورسېدو ولید د پلارم په شهادت رسیدل او حضرت علی سیب ولید د نکم په شهادت رسیدل او نبی علیہ السلام مبارک نه امام حسن سے په شهادت ورسېدو امام حسین رضی الله تعالی عنہ زندگی تیرولا د کربلا په میدان یزید ظالم فاسق فاجر زندق داغه د لاسا د نبی علیہ السلام په کورنۍ ظلمونو شو دعا یا خاندان الرسول ځوانان ماشومان په شهادت ورسېده هغه کې امام حسین سیم نم سر کټ شو سر مبارک ول کوفی تروړو او تنه مبارک باندې ولدی بدبخت اسونه وګرځول بیبیانو ته پخپو کې زولانې پلاسونو کې اتکړې واچولې د یزید دربار ته بدبخت ته راوسته په دغه اولاد کې یو ځوان پاتې شو چې هغه میدان جنگ ته نو وته چې هغه بیمارو امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ دا مبارک د طبي په حالت کې ټول ځوانان شهیدان شو دا مبارک پاتې د مبارک چې مدینه منورې ته واپس راغې دینه د سیدانو سلسله شروع شو نو سیدان د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د امام حسین صاحب اولاد ته سیدان وای دا خبره مو پیژنده د فاطمی بیبي او د علي سیب اولاد تسوي ټول وای اے د ثواب پنیت هو وای دا بازي ملګری ما ته ګوري جوړې نه خبرې کوي ما درته یو خبر وکا شریعت یو غوا پیش کوي ما درته ټول پندال او دا جرګه غوا کو د حکومتي کسان می غوا کو چې کله زما یو خبره غلطه وا او د مدی بابا د علاقې یو مولوي چې دا خبره غلطه کړې ده د مټه بیرونی سي سچو سه تبې کینه ما ته په ټلیفونو کې زبراشم بس زب وسره کینه بس کزه پړ شم د غل سزا زما سزا خو کزه پړ نشم ما میدانو غټولو نه د علاقې به بیا ما ته پریدي ان شاء الله خبره پويږي د ټټي خبره باندې کوم د پټي باندې کوم خبره میرا صحیح سیدان د چا اولاد دي د حضرت علی سیب او د فاطمی بی اولاد تسوي سیدان په افغانستان کې ورته آغا وای په پنجاب کې ورته شاه وای
دا سیدان را روانو سلسله راتلا دوی هجرتونه وکړه یو علاقې ته بل علاقې ته هلته نکاګانې وکړي هلته ژبې زده کړي نو یو سړی تاسو ګورئ د پاکستان نه سعودي عرب ته روزګار له لاړ شي چې یو کال تېر شوی عربي یاده کړې وي لږه ډېره ماته ګوره ماحول سر غورځوي نو دا سیدان ځای په ځای باندې وګنډلی شو اوس په غټه سطحه دوه قسمه سیدان را روان دي یو ترمیزي سیدان دي د پیر بابا رحمت الله علیه اولاد په شجره کې لوی ولی دي یو جیلانی سیدان دي د قطب الاقطاب قطب دوران قطب مدار حضرت محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اولاد دي دې ته گیلانی سیدان سیدان څومره اهمیت لري دې نمځان پوي کوي مولیانو خدا مسله اسانه کړې ده پکولی ملاوي سیدان پکې نشته راځي وګورو چې پیغمبر علی السلام په خپل بچو خپکیږي کنه خپکیږي پیغمبر علی السلام په خپل اولاد خپکیږي کنه خپکیږي فاطمه بیبي په خپل اولاد درديږي کنه درديږي راځي وګورئ بشر الکئیب دا یو تاریخ دی عربي زبان کې دا صاحب دا واقعیا ذکر کوي دا عراق یو شخص چډیر یو عاشق انسانو حج ته لاړو د بیت الله شریف طواف وکړو د حج احکامات برابر ک لاړو مدینه منورې ته د نبی کریم سید العرب والعجم سید الآدم فخر کائنات و موجودات رحمت للعالمین ټول وی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د روزه مبارک سلام تلاړو د ملګرو ته وینا داوا چې زبل تډیر ورځ شپې سبا کوم تاسو کوم سلام کوي بیا ځای لاړ شئ خو زب مدینه منوره کې ډیر ورځ تیرو د چړمبای ورځ مدینه منوره کې تیرا کده شپې کله وې دکېږي په خوب کې ورته سید الکائنات د خپل سپین مخ او ضحا دیدن ور کوي سبحان الله مبارک ورته خوب کې راځي ورته وې فلانیا ته خدای عراق نه راغله په عراق کې یو مجوسی اوسېږي هغه مجوسی پیژني دی ورته وای قربان پیژنم وای لاړ شه هغه ته وای چې ستا په حق کې کوم دعا وا قبول شوې ده د سار ته پاسې دو خلا نړو ورځ بیا تیر کا په دوی مشپه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د خپل سپین مخ او ضحا دیدن ور کوي ورته فرمای بیا چې لاړ شه او د عراق مجوسی ته وای چې ستا په حق کې دعا قبول شوې ده د سبا پاسی بیا هم نزي پدرې مشمه ورته نبی علیہ السلام بیا په خوب کې راځي ورته جدي امر کوي چې لاړ شه عراق ته لاړ شه او مجوسی ته زما پیغام ورسوا چې نبی علیہ السلام درته فرمایي چې ستا په حق کې دعا قبول شوې ده د چې پاسې دور روان شو درې شپې په مدینه منوره کې را اوس هغه کې سوچ کوي چې دا مجوسی خو ډیر سخت دی اسنه زدته وې چې نبی علیہ السلام را لېګلې مو دی د نبی علیہ السلام په حق کې څه بے ادبیونه کی څنګه به ورته زویم چې نبی علیہ السلام را لېګلې نو دی روان شو چې لاړو د مجوسی په کور کې واده تیر شوی نو دا چوکې لوی سړی مېلمانه به ورته ډېر تله راتله نو دا مېلمانه ګڼو چې ماسخوتن ټیم شو ټول مېلمانه رخصت شو دا د عراق د عاشق ناست دی دته وایي ته څه ته ناست دی زه ډېر ستړی یم کور ته ځم آرام کوم ویده کېږم هغه ورته وایي زه د چا د طرف نه قاصد راغلی یم وایي د چا د طرف نه راغلی یم وایي انا رسول الله وایي زه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د طرف نه قاصد استاد راغلی یم تا ته مې پیغام راوړی دی زر کېناستو ما ته وای چې ډیر بهترین طرف نه رالی او ډیر بهترین سړی و یا زما زړه کې یاره وای ما ورته چې ما ته وای څه پیغام یې راوړی دی وای ما ورته وای چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دته ووایا چې ستا په حق کې دعا قبوله شوې ده وای د مخې سره ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سترګو نه اوښکې روانې شوې کلمه وای ما ورته ووایي چې ما خو پوهې کوي که نه
خو نبی علیہ السلام مبارک درې شپې په خوب کې راغو ما ته وایي چې پیغام ورته ورسوه او تا کلمه وي د سترګو د اوښکې لاړې ما پوهې کوي څه کیسه ده زه خو د مدینې منورې نه واپس رالم ستا د سلام دپاره وایي ما ته وایي چې کښېنه زمونږ په کور کې واده و خادي وه ما د علاقې حکمرانانو حکومتي خلکو باچیانو تاجرانو دې غټو غټو خلکو ته مې دعوتونه وکړه وای درې شپې زما دعوت او درې ورځې خلک راتله او دا روټیانې او دا وریجې او دا غوښې سرې کړي تکې دا ټول یو تقسیمېدې وای چې کله ما په درېیمه ورځ مېلمانه رخصت که نو زه بره کوټې ته وختم نو مخامخ کړکۍ وه نو زمونږ د کور شاته یو غریبه کونډه اوسېده ورسره یو لور وه ډېره غریبه او مسکینه وه او دا علویه سیده وه د نبي علیه السلام د اولاد نه وه وای ما سې دې ته پام شو وای دا ماشومه دې مور ته وایي چې مورې درې ورځې کېږي مونږ خېټې ته څه نه دی اچولی درې ورځې کېږي دا ملګري متوجه دي باچا صاحب ما ته به متوجه درې ورځې کېږي مونږ خېټې ته څه نه دی اچولی خو مورې الله نه مې ګیله نه راځي د الله به امتحاني خو دې مجوسي نه مې زړه کې ګیله پیدا شوه چې درې ورځې کېږي دا تکي چې کله سرې کېږي د دې دا بوی زما دې پوزې ته راځي نو مونږ خو وږي نو دا مې له خفه کوي چې مجوسي تا دا دومره باچیان او وزیران او حکومتي خلک او تاجران راغوسته نو زمونږ په راتلو چې مونږ ته دې دعوت کړی وی ستا به څه روټۍ کمه شوې وه او وایي سترګو نه اوښکې لاړې د لوږې د لاسه جاړې مجوسی وایي زه یک دمې راپاڅېدم غلامانو ته مې چې وګورئ سرې کړي تکې وګورئ وریجې وګورئ څه پاتې شته وایي ما ته وایي چې وایي مور دې شا وایي دا ګرم کوي وایي هغه تکې مې پې ګرمې کې نور سالن مې ګرم کو پخپله مې راواښتو او د دې کونډې دروازې ته رالم او دروازه مې ورته ووله دی راووته ما ورته ووایي چې ما نه خفه نه شئ تاسو خو دا لوی شخصیت اولاد یې ما نه یادو نه وتلي وایي ما نه خفه نه شئ دا ولې خوراک وکئ وایي چې کله دې ماشومې دا خوراک وکړو او دا درې ورځو خېټه یې مړه شوه نهره نو ما ته وایي چې مجوسي زمونږ دې خاطر وکړو زمونږ ته دې لږه خېټه مړه کا الله دې پیغمبر علیه السلام سره زمونږ نیکه مبارک سره په جنت کې ملګری کا وای د زړه نه مې دا دعا وخته وای مجوسی وای دی عاشق ته چې دې ماشومې دا دعا ټکي د خولې نه وویسته وای هغه ټیم هم ماته ژړا راغله چې دا ماشومې دا ټکي به څه رنګ راوړي خو چې تا نن سلام راوړو نو زه پوه شوم نو ما ځکه کلمه ووي نو دا چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته د ایمان بشارت ورکوي دا چې د ایمان زیری ورته ورکوي صرف د یو سیدی ته د یو ټیم روټۍ ورکولو باندې مجوسي ته الله ایمان نصیب کوي سبحان الله چې څوک د سیدانو ډېر احترام کوي قومکونه ورسره کوي منډې تړې ورسره وایي هغه ته سوچ وکړه الہ العالمین به څومره لوی ورځ ورکوي دغه رنګې یو بله واقعه امام ذهبي په الکبائر نومي کتاب کې 145 صفحه باندې ذکر کوي فارسی چاپ امام ذهبي لوی سړی خدا دوستان دا مسلې غور سره اورئ چې بیا څوک دا نه وایي که غواړئ زمونږ د دې مولیانو بدنصیبۍ دا دی دوی خلکو ته مونځ کو جنت ته بځي زکات ورکوه جنت ته بځي روژه نیسه جنت ته بځي حج کوه جنت ته بځي خو چې کوم بعضې مسلې داسې دي چې هغه مهمې دي زه دا نه ویم چې مونځ مه کوه خو سره د دې چې مونځ به کوې زکات به ورکوې روژه به نیسي حج به کوې خو د پیغمبر علیه السلام یو بچی به دنه خفه وي جنت ته به لاړ نه شي د پیغمبر علیه السلام صحابي به دنه خفه وي جنت ته به لاړ نه شي اصل سیز د پیغمبر علیه السلام مینه ده دا په ډېرو منځونو نه ده دا په زکاتونو نه ده دا په حجونو نه ده دا د پیغمبر علیه السلام په محبت ده چې ستا سینه د نبی علیه السلام د مینې نه خالي دا مونځ تا ته پیدا نه درکوي زکات نه درکوي حج نه درکوي روژه نه درکوي دا به هله درکوي چې ستا سینه د پیغمبر علیه السلام د محبت نه ډکه وي
دې مولیانو ته ګپ جوړ کړی دی د پیغمبر علیه السلام بې ادبي کوه خیر دی د صحابو بې ادبي کوه خیر دی امامانو بې ادبي کوه خیر دی اولیاو بې ادبي کوه خیر دی سیدانو بې ادبي کوه خیر دی زما ستا داسې د ریوال توحید پکار نه دی راواله په کوم دین او په کوم پاڼه ماته دا ښې چې د سیدانو بې ادبي وکړه په کومه پاڼه ماته ښې چې د پیغمبر میلاد نشته په کومه پاڼه ماته ښې چې د جمعې په شپه د سورة الملک تلاوت نشته په کومه پاڼه ماته ښې چې یا رسول الله چغه نشته راواله ماته یو کتاب خو راته وښیه خلکو خو ساخته دین جوړ کړی دی هر سړی ته خپل څوک کابلې ښکاري دا چې کله میدان ته شي بیا به دې پته لګي سیدان دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی قسم دی دومره به مبارک خفه کیږي علي صاحب ته فرمایي یو ورځ چې هغه انسان ایمان والا نشي کېدی چې تا سره هغه انسان ما منافق چې تا سره بغض او عداوت کوي یعنی دا علي صاحب بغض او عداوت دا نفاق دی دا منافقت دی دا بچیان دا د علي صاحب اولاد دی دا د فاطمی بی بی اولاد دی روایت د کنز العمال شریف ته مبارک فرمایي تاسو ته چې زما د اولاد نیکی به مخکې شي یادې خو چې کله زما د اولاد بدی درته در وړاندې شي نو زما د سترګو زما د خاطر ورته عفو سبحان الله ته به دا نه وایې چې سید دی او دې دا فلانې کار غلط کوي فلانې کار غلط کوي فلانې کار غلط کوي نه ته به دا نه وایې بلکې ته به دې ته ګورې چې دا د چا اولاد دی دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی دا د فاطمې بیبي اولاد دی دا د حضرت علي صاحب اولاد دی ته به د هغوی د مخه خاطر کړي تا ته به الله اجر درکړي راځئ دا واقعه واورئ بیا به خپلې خبرې راټولې کړم امام ذهبي واقعه ذکر کوي په شام کې یو سید اوسېدو بیبیم سیده وه لورګانې وي کله چې دی وفات شو نو د ده د وفات نه وروستو په دی غربت راغی غریبي پرې راغی نو دغه د دې سید د بیبي غیرتمند د بیبي د دې لورګانو ته وایي ای لورګانو مونږ باندې غربت دی که دې شام کې یا بلخ کې دلته خیر غواړو یا چاته سوال کو خلک به وایي چې د پیغمبر علیه السلام اولاد سوال کوي بد پې ښکاري راځئ داسې ځای ته به لاړ شو چې په کوم ځای کې مونږ څوک نه پېژني نو دی بل علاقې ته لاړ ماخوستانې ټیم دی دا لورګانې یو ځای کې کېنولي علاقې ته کوز شوه چا نه یې تپوس وکړو ورته وایي دا راته ووایه دلته کې په علاقه کې سخي سړی څوک دی وای چا ورته وی یو نصرانی دی شپه ورځ د هغه لنګرې چلیږي یو عالم دی محمدي دی د هغه مدرسه چلیږي دا غیرتي بیبي وه ورته وای نصرانی ته خو نه ځم د عالم ته به لاړ شم دا زما د بابا جان وارث دی ده ته به لاړ شم دا علویه سیده بیبي راغله او دی عالم ته دروازه والا ورته وای ز سید یم ور دي الفاظو ز سید یم د پیغمبر علی السلام بچایم لورګانی دی را سره لوګي اخستیو او د شپې زیرا سره نشتا د یو شپې زیرا تراکا یو شپې چې دا شپه دلته کې سبب نو دا مولا ورته دی ټیم کې نه یو کای نه بل کای ورته وای تاسو سره سند او سرټیفیکیټ شته چې ته سید ای نو دا بیبي ودر دی دا بیبي ورته وای چې دا وخت خود سې دی چې زه لوګو توند واشم شپې د پاره او چت ګورم چې شپه تیر کم لورګانی دی را سره اے کما درته سید نه مې ویلې خو چې ما درته ویلې وې چې زوګې مو غریب ما نو پکار دی چې تا ما ته سره کړې وي نو دا بیبي غمګین او خبره روانه شو رااله د نصرانی کوڅې ته نصرانی ته دروازه والا هغه ته وای ته خو زما بابا جان نه پیژنې خو زه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اولاد ما سید ما لورګانی را سره دی لوګو تم دروړې یو شپې زیرا تراکا دا نصرانی ورته وای و اے بیبي ما خو به ایمان نشته خو زه پیژنم چې دا لوی شخصیت دی راځه لورګانې دی راوله دی ډېر عزت ورکو کور کې زنانو ته وي دی ته بستري ورکوي کپړې ورکوي طعامونه ورته تیار کوي دا د ډېر لوی سړي اولاد دی طعامونه یې ورته ورکړه
دا علوی سیدی بی بشپتی رکا پا دا غشپا دا مولا چود کیگی دی کم مولا چی را شڑلی دا مولا خوب گوری دا مخشر سخت ورز هر سړی جب اخکت دا تن دی اخسته دی د ځان حوض کوثر غاړې ته ورسول صحابه ولاړ دی حوض کوثر جامونه خلکو لور کوي دی ورنږدې شو وای جبه مې بهر روزي تن دی اخستم ما ته اوبه راکوي هغه ورته وای مونږ ته چټۍ راوړه هغه د نبی علیہ السلام مبارک ته چټۍ ته راوړه دی په منډه منډه لاړو نبی علیہ السلام ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زستا امتی ما صحابه وای چټۍ راوړه نبی علیہ السلام مبارک دی وسره دا خبر علاقی چې تو کته مخامخ یو ماڼۍ ورته ښکاره شوه ډېره ښایسته ماڼۍ ده دنه دا تن د یادو نه ووته دی چې ګوري ورته وایي اوبه مې نه دی پکار خو ای د الله محبوبه دا ماڼۍ راته راکا مبارک ورته فرمایي دا ماڼۍ مونږ هغه چاته ورکو دا خو د هغه چا ده چې څوک زما امتي وي نو دی ورته قربان زه د امتي ما مبارک ورته فرمایي سرټیفیکیټ لري چې زما امتي سند در سره شته دی اوس حیران دی تعجب کې چې زه په دې وخت کې سند کم ځای نه راوړم مبارک ورته وفرمایي زما یو بچی درغلی وه علویه سیده وه تا نه یو شپه غوښته ډوډۍ غوښته تا هغې نه سند غوښتی و ځه لاړ شه چې سند در سره نشته دا ماڼۍ مونږ چاته نه ورکوو دا مولا چې پاسېدو طالبانو ته وایي شا به یې وګرځئ یو زنانه ده ورسره